لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك. د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست د میلادالنبي ورځ د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. په دې غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد، د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال مولوي حبیب الرحمن منصور، د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد، دیني عالمانو، شاعرانو او لیکوالانو، د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو او د سیمې یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وویل او د میلادالنبي د پاکې ورځې په اړه یې خبرې وکړې. ټول پکې یو ځای د یو سقف لاندې راټول شوي یو او د خپل خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد څخه تجلیل کوو. ورپسې د افغانستان اسلامي امارت ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد د میلادالنبي ورځې د اهمیت په اړه خپله وینا له ګډونوالو سره شریکه کړه. الله جل جلاله دا رسول د دې لپاره راولېږي چې د عالمینو دپاره رحمت وګرځي، د الله جل جلاله پیغام ځکه ته ورسي. په خپله نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي زه د دې لپاره را استول سوی یم چې زه لأتمم مکارم الاخلاق، چې زه تام کم بشپړ کم هغه لوړ اخلاق، هغه عالی اخلاق زه په بشریت کې عام کړم. په یاده غونډه کې په بېلابېلو ژبو د ښوونځیو شاګردانو او د مختلفو ولایتونو څخه راغلو شاعرانو ترانې او نعتونه ولوستل. په اولو العزم رسولانو کې بهترین نبي، شفیع د خپل امت په ورځ کښې د محشر نبي، دا عشق پتنگان زود حسن جلوه